السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. دوستانو اکثر ملګری پوښتنه کوي چې غیبت اوس وخت ډیر زیات دی او حقیقت هم دا دی چې انسان به در سره ناست وي او چې پاتېږي هغه غونډه مجمع به د پسې بدرت شروع کی. دا ډیره لویه ګناه ده او دومره لویه ګناه ده علماو په دې باندې بیان کړی دی چې چا به په خوا باندې غیبت وکړو د ده به د خولې نه باقاعده ګنده بوی تلو، خو چونکې دا غیبت دومره عام شو چې هغه بوی اوس نه محسوسیږي. نو دوستانو کوشش دا پکار دی د چا غیبت د چا سپکوالی دا بالکل نه دی پکار. او که موږ تاسو قرآن عظیم الشان وګورو، قرآن عظیم الشان کې رب العالمین څه فرمایي؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه فکرهتموه. الله فرمایي تاسو دا غواړئ چې تاسو د مړ ورور غوښې وخورئ؟ هېڅوک هم دا نه غواړي چې یو انسان مړ وي او د هغې غوښې څوک وخوري. الله فرمایي چې کله تاسو د مړ ورور غوښې خوراک کول نه غواړئ، دارنګې تاسو د مسلمان غیبت د هغه پسې سپکاوی د هغه پسې بدرد ویل دا پرېږدئ. دا داسې دی لکه د مړ ورور غوښې چې ته خورئ. نو دوستانو کوشش دا پکار دی چې موږ تاسو معاشره کې امن راولو، د یو بل هغه صفت چې په هغه کې کومې خوبۍ دي هغه بیان کړو. او بیا حدیث کې دا هم راغلی دی چې کوم یو انسان غیبت کوي او بلې اوري نو دا غیبت ویونکی او اوریدونکی دواړه په ګناه کې شریک دي. دا ګناه کبیره ده. نو په موږ تاسو له دغې خبرې یو ضرورت دی چې موږ د چا پسې د سپکو سپورو په ځای باید چې هغه کې کومې ښې خوبۍ چې هغه بیان کړو. او نن معاشره مکمل د دغه شي نه ډکه ده چې یو د یو پسې بدرد بل د بل پسې بدرد او د دغې یو شي به ګوره حساب کېږي. دا فرشتې د موږ تاسو په اوږو باندې ناستې دي، دا یو شی نوټ کوي، یو شی چې دی هغه لیکي. نو بیا به په هغه ټیم کې هر سړی وایي چې وای دا ګناهونه ما ته د کوم ځای نه میلاو شول. نو راځئ د نن نه ایلې دا اراده وکئ چې د چا سپکوالی بدي یو ګناه به هغه کې ښه ویم ته به یې په شیشه نه بیانې، دا غیبت دی. او که بیا پکې نه وه او ته بیانې نو دا بهتان دی. نو ملګري ویلي وو چې په غیبت باندې لږې خبرې وکړه. نو الله پاک زموږ تاسو د صغیره کبیره ګناهونو نه په حفاظت کې ولري. جزاکم الله خیرا.